Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, in topic the equality of a matrix. First of all, hutasu pa matrix bande zan poe ke matrix para ke د دینه مخکې د ما ویډیو دا کو تاسو په matrix باندې نه پوه شوئ نو هغه وګورئ په matrix ځان پوه کې هغه نه پس په تاسو په equality of a matrix باندې پوهیږئ. equality of a matrix. اوس equality of a matrix څه ته ویل شي؟ equality of a matrix دې ته ویل شي چې دا یو میټرکس په د بل میټرکس کله برابر وي. په کوم ټیم کې به دوه میټرکس د یو بل برابر کیدی شي. فار ایگزامپل زه دلته ولیکم چې ما سره میټرکس A دی، هغه دی 1 3 6 9. نو دا میټرکس په زما سره د بل میټرکس کله برابرېږي؟ هغه بل میټرکس په زه ایگزامپل واخلم چې زما سره دی B. نو په دې ټیم کې زه ویلی شم چې دا A میټرکس زما سره د دې B میټرکس برابر دی، او زه ویلی شم چې دا A میټرکس زما سره د B میټرکس برابر دی. فرست اف آل هغې دپاره یو دوه کنډیشن دي، په هغې باندې د اول ځان پوه کول غواړي چې هغه دوه کنډیشن کوم دي. د هغې نه پس به ته دا ډیسایډ کړې چې دا یو میټرکس د بل میټرکس برابر دی او که نه دی. نو هغه لیکو دلته کنډیشنز for equality of matrix. equality of a matrix نومړی کنډیشن چې کوم دی order of the matrix په چې کوم دی هغه سیم وي. order of the matrix په سیم وي. the order of the matrix will be the same. order of the matrices به سي هغه سیم وي. فار ایگزامپل چې دا 2/2 دی دا A میټرکس، نو دا B به هم خامخا 2/2 به وي. داسې نشي کېدی چې دا 2/2 یو دا 3/3 دا دواړه به د یو بل ایکولي دا سره نشي کېدی، ځکه چې دا په کنډیشن کې دا د دې شرایط دي چې دې په دې شرایطو باندې پوره کېږي. نو هله به چې کوم دی دا دوه میټرکس د یو بل برابر دي. لومړنی کنډیشن دا دی چې د میټرکس آرډر به څه وي؟ سیم به وي. که دا 2/2 وي نو دا B به هم 2/2 وي. که دا 2/3 وي نو دا به هم 2/3 وي. هله به دا دواړه چې کوم دی د یو بل برابر وي. خو د دې سره یو بل کنډیشن دی چې هغه هم فالو کول ډېر ضروري دي. په هغې کې سیکنډ نمبر باندې دی د کرسپانډینګ members of the matrices will also be the same. چې کله د دواړو میټرکس کرسپانډینګ ایلیمنټس چې کوم دي، مطلب کرسپانډینګ مطلب دا دی چې دلته کوم لومړنی ایلیمنټ دی چې هغه د دې B میټرکس د لومړني ایلیمنټ برابر وي، چې دلته کوم دویم ایلیمنټس دی هغه به د B میټرکس د دویم ایلیمنټ برابر وي. دلته کوم دریم ایلیمنټس دی هغه به د B میټرکس د دریم ایلیمنٹ برابر وي. دغه شان څلورم به د څلورم برابر وي. نو چې کله دا دواړه کنډیشن چې کوم دی دا میټریسز فالو کوي نو دا دواړه میټریکس به د یو بل ایکولی او دی دغه پراپرټي ته به څه ویلی شي؟ ایکولیټي اف د میټریکس. میټریکس به د یو بل ایکول وي، خو د دې دواړو کې چې دا کومه پراپرټي کامن ده دې ته څه ویلی شي؟ ایکولیټي اف میټریکس. د ایکولیټي دا پراپرټي په دواړو کې سیم ده، نو دغه پراپرټي ته څه ویلی شي؟ ایکولیټي اف د میټریکس. نو په equality of matrix باندې به تاسو پوه شوي وي. د دې نه پس دی types of a matrix. next topic چې کوم دی هغه دی type of a matrix. type of a matrices نو په هغې کې لومړنی دی رو میټریکس. رو میټریکس سټوډنټ رو میټریکس څه ته ویلی شي؟ رو میټریکس هغې ته ویلی شي چې هغه میټریکس چې په هغه کې صرف او صرف یو رو وي هغې ته رو میټریکس ویلی کېږي. فار ایگزامپل دا چې کوم میټریکس دی په دې کې صرف او صرف یو رو ده، نو په دې وجه دې ته رو میټریکس ویل کېږي. زه به یو ایگزامپل واخلم ډي. دا هم چې کوم دی
زما سره رو میټریکس دی ځکه چې په دې کې صرف او صرف یوه رو ده. بل چې کوم دی اگزامپل دی دا یو اگزامپل چې کوم دی دا هم د رو میټریکس اگزامپل دی. بل اگزامپل چې کوم دی زه اغستی شمه دا هم زما سره رو میټریکس دی ځکه چې په دې ټولو میټریسز کې چې کوم دی صرف او صرف یوه رو ده نو دا ټول میټریکس زما سره د رو میټریکس اگزامپل دی. د رو میټریکس چې کوم دی اگزامپلز دي. دلته به زه یو سنګل اگزامپل ورکړم د ځای کمی په وجه باندې چې کوم دی دا نور ما میټاو کړل. دا د رو میټریکس اگزامپل شو. په دې پسې چې کوم سیکنډ نمبر دی هغه دی کالم میټریکس. هغه میټریکس چې په هغه کې صرف او صرف یو کالم وي هغې ته به کالم میټریکس ویلی شي. رو میټریکس هغې ته ویلی شي چې په هغې کې صرف سنګل رو وي او کالم میټریکس هغې ته ویلی شي چې په هغه کې سنګل کالم وي. فار ایگزامپل ما سره میټریکس دی دا میټریکس شو یا چې کوم دی ورپسې میټریکس دا ایگزامپل چې کوم دی دا ایگزامپل دی دا ایگزامپل هم ته اخیستی شي. سټوډنټس د میټریکس په ټایپ کې څه ټایپس پاتې وو چې په هغې باندې زموږ د نننی لیکچر دی. په هغې کې لومړنی میټریکس دی ډایګنل میټریکس which is very very important. په دې باندې اکثر سټوډنټ کنفیوز کیږي په ډایګنل میټریکس کې چې ډایګنل میټریکس څه ته ویلی شي. نو ډایګنل what is diagonal matrix. سټوډنټ په ایزی او سمپل وی کې به چې کوم دی دا ایکسپلین کوو. ډایګنل میټریکس څه ته ویلی شي. هغه میټریکس چې په هغې کې ټول الیمنټ د زیرو برابر وي خو ایکسپټ د مین ډایګنل ده. سټوډنټ لاول په مین ډایګنل باندې ځان پوه کړو. فار ایگزامپل زه دلته چې کوم دی یو الیمنټ دا یو میټریکس اخلم میټریکس A په هغې کې دا ما سره یو میټریکس دی سټوډنټ. نو راځو په دې کې په مین ډایګنل او په سیکنډري ډایګنل باندې ځان پوه کړو. سیکنډري ډایګنل به یو سایډ لګو. فرسټ اف آل مین ډایګنل په دې کې کوم یو دی. په دې میټریکس لاول زه رائټ او لیفټ سایډ تاسو ته کلیر کوم. دا د دې میټریکس لیفټ سایډ دی او دای چې کوم دی رائټ سایډ دی. نو مین ډایګنل شروع کیږي د کوم ځای نه. مین ډایګنل starting the main diagonal starting the کوم ځای نه کیږي from the top of the left to the bottom of the right. مطلب دا دی چې ټاپ اف د لیفټ چې کوم دی نو لیفټ ټاپ کوم ځای دی. لیفټ ټاپ چې کوم دی هغه دا دی. د دې ځای نه به شروع کیږي او په داسې سیده به راځي داسې to the bottom of the right. باټم چې کوم دی داسې دی دا د رایټ باټم دی. د دې ځای پورې به داسې راځي. نو دا مین ډایګنل دی. څه دی دا زموږ سره مین ډایګنل دی. نو اوس ډایګنل میټریکس څه ته ویلی شي. هغه میټریکس چې په هغې کې په مین ډایګنل باندې کوم الیمنټ وي هغه د زیرو نه وي لکه د زیرو برابر نه وي. مطلب دا دی چې هغه زیرو نه وي نان زیرو وي او د هغې نه علاوه چې نور څونه الیمنټ وي هغه زیرو وي. فار ایگزامپل د کلیر کېدو دپاره به زه دلته یو بل میټریکس ولیکم میټریکس بي چې هغه به داسې قسم وي. مین ډایګنل دی نو دا چې کوم دی مین ډایګنل باندې کوم الیمنټ دی دا زیرو زیرو نه دي او چې دا ورپسې کوم سیکنډري ډایګنل دی دا د زیرو زیرو برابر دی. نو په دې وجه باندې دې ته څه ویلی شي دې ته ډایګنل میټریکس نوم ورکړی دی. د ډایګنل میټریکس نوم یې ورته ورکړی دی. اوس ورپسې چې کوم دی یو بل اگزامپل مونږ اخلو. اگزامپل میټریکس ډي چې کوم دی زما سره دی. دا میټریکس چې کوم زما سره دی
ما سره ډایګنل میټرکس دی. ولې ډایګنل میټرکس دی؟ ځکه دا زما سره چې کوم دی ډایګنل میټرکس دی. ډایګنل میټرکس ولې دی؟ ډایګنل میټرکس ځکه دی چې په مین ډایګنل باندې کوم الیمنټس دي دا نان زیرو دي. د دې نه علاوه چې کوم الیمنټس دي دا زما سره زیرو دي. نو په دې وجه ورته ډایګنل میټرکس ویلی شي، ځکه چې په دې کې په مین ډایګنل باندې چې کوم الیمنټ دي هغه نان زیرو دي او باقي الیمنټس چې کوم دي هغه د زیرو برابر دي یا زیرو دي. نو په دې وجه د دې نوم ډایګنل میټرکس دی. سټوډنټ د ډایګنل میټرکس متعلق تاسو یو څو خبرې یاد وساتئ چې ډایګنل میټرکس لپاره چې کوم دی لومړنی کنډیشن دا دی چې دا به خامخا څه وي؟ دا به خامخا سکویر میټرکس وي. خو سکویر نه وي دا به بیا زموږ سره ډایګنل نشي کېدی. لومړنۍ خبره دا ده چې سکویر میټرکس به وي. دویمه خبره دا ده چې په مین ډایګنل باندې کوم الیمنټ دي هغه به نان زیرو وي. لکه مطلب دا دی چې مین ډایګنل به نان زیرو وي. مین ډایګنل به څه وي؟ هغه به نان زیرو وي. دا دوه خبرې د ډایګنل میټرکس سره متعلق یاد ساتئ. دې پسې ټایپ دی سکیلر میټرکس. اوس سکیلر میټرکس چې دا د ډایګنل میټرکس سره ډیر سیم راځي، نو په دې کې هم سټوډنټ کنفیوز کیږي. نو دا به هم په ایزی او په سمپل میتھډ سره چې کوم دی ایکسپلین کوو. سکیلر میټرکس او سکیلر میټرکس څه ته ویل شي؟ سکیلر میټرکس لپاره هم دا خبره یاد ساتئ چې دی به هم سي دا به هم سکویر وي. لاول به سکویر وي، سکویر میټرکس به وي. خو سکویر نو دی به زموږ سره بیا سکیلر نه وي. چېرته خو چې هم تاسو سکیلر میټرکس کینئ هغه به خامخا سکویر میټرکس وي. اوس کې راځو سکیلر میټرکس څه ته ویلی شي؟ سکیلر میټرکس هغه میټرکس چې په هغه کې په مین ډایګنل باندې کوم الیمنټ دي فرسټ اف آل هغه خو به نان زیرو وي. د نان زیرو نه علاوه چې کوم دی دا به څه وي؟ سیم به وي. څه به وي؟ سیم به وي. فار ایگزامپل دلته زه یو ایگزامپل اخلم. نو په مین ډایګنل باندې چې کوم الیمنټ دي دا نان زیرو خو دي، خو د دې نه علاوه څه دي؟ سیم هم دي. داسې نه دي چې دلته فار ایگزامپل کوم الیمنټ راغلی دی هغه د دې الیمنټ نه بدل دی، داسې نشي کېدی. خو داسې و نو بیا به زموږ سره سکیلر نه وي، بیا به زموږ سره ډایګنل وي. د دې ځای نه سټوډنټ یو بله خبره خو هم کلیر کېږي چې سکیلر میټرکس زموږ سره د ډایګنل میټرکس یو سپیشل ټایپ دی. څه دی؟ سپیشل ټایپ دی د ډایګنل میټرکس. ایگزامپل د سکیلر میټرکس سیکنډ ایگزامپل ما سره میټرکس بی دی. هغه کې چې په مین ډایګنل باندې وګورو نو فرسټ اف آل خو نان زیرو الیمنټس دي او سیم الیمنټس دي. نو په دې وجه ورته سکیلر میټرکس ویلی شي. او دا د سکیلر میټرکس پراپرټي هم ده چې په مین ډایګنل باندې کوم الیمنټ دي هغه به سیم وي. د هغې نه علاوه چې کوم الیمنټ دي هغه به زیرو وي. خو فرض که دا زیرو نو دلته 1 راغلی و نو دا به چې کوم دی زموږ سره بیا سکیلر میټرکس نه و. ولې به نه و؟ ځکه چې د سکیلر میټرکس دا پراپرټي ده چې په هغې کې به د ډایګنل میټرکس الیمنټ هغه به سیم وي او باقي الیمنټ چې کوم دي هغه به زیرو وي. نو دا چې دلته زیرو دی نو دې ته اوس موږ سکیلر میټرکس ویلی شو. اوس چې کوم دی دلته لیکو پراپرټیز اف سکیلر میټرکس. د سکیلر میټرکس څه پراپرټیز دي؟ نو فرسټ اف آل هو پراپرټي دا ده چې دا به زموږ سره سکویر میټرکس وي. په سیکنډ نمبر باندې دا ده چې دا به زموږ سره ډایګنلي. تھرډ نمبر باندې دا ده چې ډایګنل الیمنټس به سیم وي. سټوډنټ دا درې خبرې کو تاسو یاد وساتئ نو سکیلر میټرکس باندې به تاسو ډېر په اسانتیا سره پوه شئ. د دې نه علاوه چې کوم دی بل ټایپ اف میټرکس دی زموږ سره آیډنټیټي میټرکس ته ویلی شي. داسې میټرکس چې هغه ډایګنل هم وي،
سکیلر هم وي او سکویر میټرکس هم وي، نو هغې ته به آیډنټیټي میټرکس ویلی شي. خو د آیډنټیټي میټرکس یو مین پراپرټي ده. فار ایگزامپل میټرکس لیکمه، نو دا زموږ سره فرسټ اف آل سکویر میټرکس هم دی، بیا چې کوم دی ډایګنل میټرکس هم دی، د هغې نه علاوه سکیلر میټرکس هم دی. خو آیا دې میټرکس ته موږ آیډنټیټي میټرکس ویلی شو؟ نه، دې ته موږ آیډنټیټي میټرکس نشو ویلی. د آیډنټیټي میټرکس یو څو کنډیشن د هغې لپاره ضروري دي. conditions for identity matrix. په فرست نمبر باندې دی سکویر میټرکس به وي. سیکنډ نمبر باندې دی چې ډایګنل به وي. تھرڈ نمبر باندې دی چې سکیلر وي. په فورث نمبر باندې دی ډایګنل ایلیمنٹ هغه به د 1 برابر وي، صرف اور صرف 1 وي. ډایګنل ایلیمنٹ will only be 1. خو د 1 نه علاوه بل څه نو هغې ته به بیا مونږه آیډنټیټي میټرکس نشو ویلی، هغې ته به بیا مونږه سکیلر میټرکس وایو. څه به ورته وایو؟ سکیلر میټرکس به ورته وایو. او که صرف اور صرف 1 وي نو هغې ته به مونږه بیا آیډنټیټي میټرکس وایو. فار ایگزامپل کو دا میټرکس اوس داسې راغلی و، دې ته مونږه اوس آیډنټیټي میټرکس ویلی شو. خو په دې کیس کې ورته نشو ویلی، په دې کیس کې به ورته صرف اور صرف سکیلر میټرکس وایي. درې قسمه دې میټرکس زموږ سره شو کوي. فرسٹ اف آل دا آیډنټیټي میټرکس دی، دا سکیلر میټرکس هم دی، او دا ډایګنل میټرکس هم دی. خو تاسو صرف په آیډنټیټي میټرکس باندې ځان پوهې کړئ چې آیډنټیټي میټرکس به هغې ته وایي چې د هغې ډایګنل کوم ایلیمنټس دي، په مین ډایګنل باندې کوم ایلیمنټس دي هغه به صرف اور صرف 1 وي. اوس تاسو له یو بل اگزامپل در کومه، اگزامپل بی دی. نو دا هم زموږ سره دی د آیډنټیټي میټرکس یو اگزامپل دی. هغه ځکه چې په مین ډایګنل باندې کوم ایلیمنټ چې هغه د 1 برابر دي او باقي ایلیمنټس چې کوم دي هغه د 0 برابر دي، نو په دې وجه دې ته آیډنټیټي میټرکس هم ویلی شي. سټوډنټ ورپسې ټاپک دی ټرانسپوز اف ا میټرکس. اوس ټرانسپوز اف ا میټرکس څه ته ویل شي؟ سټوډنټ زه یو اگزامپل اخلم، یو میټرکس اخلم، هغه زما سره دی میټرکس دی 1 2 3 4. دا زما سره یو میټرکس دی، د دې اړر هر څه کې دی شي، 2/3 کې دی شي، 3/2 کې دی شي، هر څه کې دی شي. نو ټرانسپوز اف ا میټرکس څه ته وایي؟ ټرانسپوز اف ا میټرکس چې کوم دی دا یو میکانیزم دی، یو طریقه ده. هغه څنګه طریقه ده؟ هغه داسې طریقه ده چې په دې کې د میټرکس سره ته داسې یو کار وکړي چې دا کوم روګانې دي، دا رو او دا رو، دا کالمونو ته واړئ. دا داسې دی که نه، دا رو ده که نه، نو چې دا رو دا داسې کالم ته راواړئ. مطلب داسې چې ګورئ A is equal to دا د دې نه داسې کې، دا 1 کې، دا 2 کې، او دا بل هم چې کوم دی دا داسې کې، نو دا به 3 شي، دا به 4 شي. مطلب دا دی دا مې دې ځای ته راوستو، دې مې دې ځای ته بوتلو. دې ته دې میکانیزم ته څه ویلی شي؟ دې ته ټرانسپوز اف میټرکس ویلی شي. هغه طریقه چې په هغه کې مونږه د یو میټرکس روګانې د هغه کالمونو ته چینج کو یا د هغه کالمونه روګانو ته چینج کو، نو هغې ته څه ویلی شي؟ ټرانسپوز اف میټرکس ورته ویلی شي. یو بل اگزامپل وګورئ، ما سره دا میټرکس دی، دا زما سره یو میټرکس دی چې د هغه ایلیمنټس دي 6 9 0 2. نو دې میټرکس ته تاسو لږ په غور سره وګورئ. زه ټرانسپوز اخلم، ټرانسپوز چې کوم دی زه اخلم، نو په دې کې به زه داسې کار وکړم، دا دی دا به دې ځای ته دا به داسې شي اوس، نو دا به دلته شي 6 9 او دا به داسې شي، نو دا به شي 0 2. نو که تاسو د میټرکس ته لږ په غور وکړئ نو دا او دا ایلیمنټس د ده په خپل ځای پاتې کېږي، خو صرف دا دوه چې کوم دی څه کېږي؟ دا دوه انټرچینج کېږي. مطلب دا دی چې دا دلته دی
نو دا به د دې ځای نه دې ځای ته راشي، دا به د دې ځای نه دغه ځای ته وخیږي. د هر میټرکس ټرانسپوز کوئ نو دا میکانیزم به تاسو دغه شانته کوئ، کو هغه 2/2 وي، کو 3/3 کو 4/4 وي، کو هر څنګه کو هغه تاسو هر یو آرډر اف میټرکس سره کوئ، کو 2/2 له کوئ، کو 2/3 له کوئ، کو 3/2 له کوئ، هغه کې به هم تاسو دغه شانته کوئ. میکانیزم د ټولو لپاره سیم دی، مطلب دا دی چې روګانې به کالمونو ته چینج کوئ یا به کالمونه روګانو ته چینج کوئ. نو دې ته څه ویلی شي؟ دې ته ټرانسپوز اف میټرکس وایي. خو چې کله ته د دې میټرکس ټرانسپوز والې دلته پکې د دې سایمبل سره به یو سمال غونته کې چینج راشي، په دې د پاسه به ته سمال غونته کې ټي ولیکې، سمال ټي به ته په دې باندې ولیکې. مطلب دا دی چې دا تا څه شو کړي، دا ټرانسپوز شو کړي چې د دې میټرکس ټرانسپوز شوی دی. مطلب دا دی چې روز او کالمز انټرچینج شوي دي. سټوډنټ دې پسې ورپسې ټاپک دی سیمیټریک میټرکس. Symmetric matrix. What is symmetric matrix? Student دا هم یو میکانیزم دی. دا څنګه میکانیزم دی؟ په دې کې چې کوم دی د دې میکانیزم لپاره چې کوم میټرکس پکار دی هغه د ټولو نه مخکې سکویر میټرکس دی. دا به صرف په سکویر میټرکس باندې اپلای کیږي دا میکانیزم. نو فرست اف آل چې کوم دی میټرکس په سکویری سبای میټرکس will be square. Dear student, the symmetric matrix لپاره لومړنۍ کنډیشن دا دی چې دا به سکویر میټرکس وي. خو سکویر میټرکس نه نو دا بیا چې کوم دی زموږ سره سیمیټریک میټرکس ته نه کنورټ کیږي. نو فار ایگزامپل زه یو سکویر میټرکس اخلم چې هغه ما سره دی A is equal to 1 2 2 4. دا زما سره یو میټرکس دی. نو اوس په دې باندې د دې ټرانسپوز اخلم. فرست اف د سیمیټریک میټرکس وایي ستا سیمیټریک میټرکس دې ته وایي چې کله زه د دې میټرکس ټرانسپوز واخلم او دا واپس چې کوم دی د دې میټرکس په شانته کې راشي نو دې ته به څه ویلی شي؟ دې ته به سیمیټریک میټرکس ویلی شي. د دې چې کوم هغه ریزلټنټ دی هغې ته به سیمیټریک میټرکس ویلی شي. په دې باندې تاسو اګزامپل وایي کې ګوره د دې زه ټرانسپوز واخلم A ټرانسپوز از ایکول ټو دا چې کوم دی د دې روز زه کالم ته چینج کوم. فار ایگزامپل دا رو ده که نه دا زه کالم ته داسې چینج کوم 1 2 دا یو روی ده دا زه کالم ته چینج کوم دا به چې کوم دی 2 4 شي. نو سټوډنټ تاسو اوس دې میټرکس ته وګورئ او دې میټرکس ته وګورئ په دې کې څه ډیفرنس شته؟ دلته هم 1 دی دلته هم 1 دی دلته هم 2 ده دلته هم 2 ده دلته هم 2 ده دلته هم 2 ده دلته هم 4 دی دلته هم 4 دی. نو مطلب دا دی چې د دې میټرکس ما ټرانسپوز واغستو او واپس چې کوم دی هغه د دې چې کوم ریزلټ راغی مطلب ټرانسپوز چې ما کوم واغستو دې میټرکس هغه واپس د دې په شان ته کې راغی نو دې ته به څه ویلی شي؟ دې ته به سیمیټریک میټرکس ویلی شي. څه ورته ویل شي؟ سیمیټریک میټرکس به ورته ویل شي. تاسو یو بل اگزامپل لا هم کلیر کولی شئ. اگزامپل نمبر بی زما سره راغلی 2 6 6 3 دا زما سره میټرکس دی. اوس د دې زه ټرانسپوز اخلم نو ټرانسپوز فرست رو چې کوم دی کالم ته واړوه نو دا فرست رو دا زه کالم ته اړوم نو 2 6 سیکنډ رو چې کوم دی کالم ته چینج کا نو 6 3. نو سټوډنټ اوس کومګه دی اوریجنل میټرکس ته وګورو چې دا کوم موږ ټرانسپوز نه دی اخیستی او دی بل میټرکس ته وګورو چې دا کوم موږ ټرانسپوز واخیستو دا دواړه زموږ سره سیم دي. هغه داسې سکویر میټرکس دا هم دی سکویر دا هم دی. فرست الیمنٹ په دې کې 2 دی په دې کې هم 2 دی په دې کې 6 دی په دې کې هم 6 دی په دې کې 6 دی دلته هم 6 دی دلته 3 دی دلته هم 3 دی. نو مطلب دا دی چې آرډر هم سیم دی او کریسپانډینګ الیمنٹ هم سیم دی. ډیټا سیمیټریک میټرکس ویلی شي. نو دا چې کوم دی جنرالي مونږه څنګه ریپرزینټ کوو سیمیټریک میټرکس؟ سیمیټریک میټرکس مونږ جنرالي داسې ریپرزینټ کوو A is equal to A transpose. مطلب دا دی چې کوم اوریجنل میټرکس وو هغه د ټرانسپوز نه پس هم د اوریجنل په شانته کې د اوریجنل برابر به وي. نو په دې وجه دې ته څه ویلی شي؟ سیمیټریک میټرکس ورته ویلی شي. د دې نه علاوه دی سکیو سیمیټریک میټرکس. اوس سکیو سیمیټریک میټرکس څه ته ویلی شي؟ سټوډنټ په دې باندې ځان پوه کړو. سکیو سیمیټریک میټرکس سکیو سیمیټریک میټرکس ته ویلی شي. سټوډنټ د دې لپاره لومړنۍ کنډیشن دا دی سکیو څه ته ویلی شي؟ مطلب د سکیو سیمیټریک میټرکس داسې یو میکانیزم چې هغه د سیمیټریک میټرکس الټه وي. مطلب دا دی چې د هغې د سیمیټریک میټرکس اپوزټ وي. سکیو سیمیټریک میټرکس لپاره هم لومړنۍ پراپرټي دا ده چې دا به سکویر میټرکس وي. فار ایگزامپل زه یو میټرکس اخلم A is equal to
دا چې زما سره کوم میټرکس دی د دې چې زه ټرانسپوز واخلم او هغه د دې میټرکس اپوزیټ راشي مطلب الټه راشي دلته چې کوم ساينونه دي هغه په هغه کې بدل شي فار ایگزامپل د دې میټرکس زه ټرانسپوز اخلم د دې میټرکس A ټرانسپوز چې د دې زه واخلم نو هغه به داسې راشي 0 3 -3 0 دا څنګه راغی چې دا ما کالم ته واړول دا ما کالم ته راوستو او دا مې چې کوم دی کالم ته بوتلو نو په دې وجه چې دې ما ټرانسپوز واغستو هغه د دې اپوزیټ رالی 0 دلته هم دی 0 هو دلته هم دی دلته +3 دی دلته -3 راغی دلته -3 دی دلته +3 دی دلته 0 دی دلته هم 0 دی نو مطلب دا چې ساينونه څه چل شو ساينونه دې چینج شو نو په دې وجه باندې د تسویل شي سکیو سیمیټریک میټرکس دی چې کله دغه ټرانسپوز میټرکس چې کوم دی هغه د اوریجنل میټرکس اپوزیټ راشي نو دغه میټرکس ته به ویل شي سکیو سیمیټریک میټرکس ورته ویل شي او دا به جنرالي موږ داسې ریپرزینټ کوو generally representation to them this equal A is equal to A transpose is equal to minus A مطلب دا دی چې A transpose هغه به د خپل پیرنټ چې کوم میټرکس یا اوریجنل میټرکس دی د هغه به اپوزیټ راځي دا جنرالي مونږه داسې ریپرزینټ کوو So it's all about matrix and its type. Nadina pas pa chikam de pa next video ki mung chapter 1 ki exercise 1.1 shuru ko.